دے الله لیدون کې دے او د مشرکینو دا غي چې کوم معبود دے نو هغه کونه وړون دے هغه څه کول نشي ساورېدلې نشي نو هر یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی وړوند او لیدون کې افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نه کوئ دومره فرق نشي معلومولی چې تاسو وایي د پیغمبر او د دشمن د پیغمبر څه فرق دی دا فرق دی کنه ولې دومره ته نه پوهیږي پر سترګې دې کار نه کوي افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نه کوئ وانذر به الذین ترغیب بیان تا دای داسې کاږي وږي خبرې کوي نو کله کله چې څوک کاږي وږي خبرې کوي نو سړی وي بس پرې دواړو بیانوم نه وته اړو بیانوم نه وته وي پریداړو بیانو مینا الله تعالی وی زنګل د زمرونه خالی نوي ته بیان کوا چې چا سره کې چې کم دنو د آخرت يروي او د الله يروي انابتي پکې هغه به خبرو مني کنه هغه به خبرو مني نو تابعدار پکې شتا نو هغه تابعدار به خبرو مني وانذر به الذين يخافون او یراو پدې ما یوها سرا اتبع ما یوها الیا وانذر بما یوها الیک او یراو خبر کا پدې قران باندې هغه کسانو لرا چې یریږي یعنی یخافون الذین ینیبون چې پاغی کې انابت ته د قران مجید نه چې فائدہ اخلي نو هغه کسبت اخلي چې دا هغه په زړه کې طلبي شوقي محبتي انابتي چې ما ته حق معلوم شوي او ځا الله معاف کړي او زه دوزخ د سختون اخلاص شوي داسې خلک به چې کمونو خبره مني چې هغه وایي سړیه معافي موږ څه کړي دي چې معاف کړي موږ او چې وایي دوزخ او جنت مړه دا اوږدې کیسې دي یاره پرېږدوه او هغه دغې شي د په ټوکو باندې ګوري نو هغه د قرآن خبره باندې څه کوي هغه هغې سره سویمه ده نو یخافون نه مراد ده چې د هغه زړه کې یره ده چې الله ته به ودرېږم او الله رب العزت له به څه جواب ورکوم نو زړه کې یره ده یره نو هغه یا ویره او خبرې کا که د هغې زړه کې دا وي چې یاره څوک به هم خلاص کی او څوک حاجت سرکوونکی هم شته دی د الله نه علاوه بل نو هغې په مسله پویه کا دی ته رد شفاعت قهریو کا او رد شرک فی التصرف وتو کا چې اختیارات یک کی آواز د چا دي دا الله دی او دا الله رب العزت نه سو خلاصون کې دا الله د رضا نه علاوه سو خلاصول کوله نشي دک خلق به خبر او مني چې چا په زړه کې لګا یاره ده ګینه دا نور مني وانذر به الذین او یراو په دې قران هغه کسان یخافونا چې غیریږي د دینا یخافونا من ان یحشروا الی ربهم تاسو وايي حذف د من د انصر کثیر او شایع ده نو یراو په دې قران باندې هغه کسان چې یریږي غي د دې خبرې نه چراغون بکړی شي دی الی ربهم خپل رب ته دا لویا زبردست یاره ده او په کار ده چې پار سړی کی وي موږ نه چې دا څه ګناهونه کیږي او سمنګا دا سلو کوانتا کې د نیکو په دې پرېښودلو کې بادران یو دا منځونه پریدو یا یو بل سره جذبات کوو دا منګه د دې د وجه نه کوو چې موږ سره دا فکر نشته چې ودرېږو به الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ما ته چې سپاته ده کنه کدا تاسو ته پته وي نو تاسو ډېر لږ خاندلی وي او هر وخت به هم جړاګانې کولې مطلب رستو ډېر لوی خطرې خبرې را روانې دي نبی علیہ السلام وی شوبو مجالسکم بذکر الاخره د آخرت تذکرې ډېرې کوي نن که موږ بیانونه کیږي نو پای کې د آخرت تذکره دا ډېره نه وي د آخرت هغه تذکری په مجلسونو کې نه کیږي لکه سړی ناستی انا صافای کې پکې وي چې ولکه الله ته به مدریګو دا ګور بلی وته وي
مړه منګه ما یاره وسړیا بس صحیح ده وبدرېږو که نه لکه دا خبره خلک په ګپ غونته کېړی حالانکې دا ډیره ضروري خبره ده ځکه چې سړی په دنیا کې داسې ډېر اختر اخته وي که نه نو لږ ترې نه ییر شي لکه داسې چې آخرت هم را روان دی آخرت هم را روان دی مرګ دی الله ته به ودرېږم نو داسې لږ بې سوچه غونته شي څه غونته کې شي بې سوچه شي نو بیا دی داسې غفلت سره چې کوم نه نو منځونه هم پکې پرېږدي قضایه کوي ځکه چې داسې ییر غونته وي چې زه به الله ته څه کېږم ودرېږم او که مونځ کوي هم نو داسې عادت غونته کې کوي داسې کړ غونته کې کش داسې غونته کې مونځ کوي لکه ځکه چې ده ته دا پته نشته چې دا سوچ نه کوي چې د دې مونځ باره کې به الله زما نه تپوس کوي چې دا تا مونځ وکړل که شرمول لې وکړو یقیني خبره ده دا خبرې لکه زما ساده ساده غونته کې دي که نه خو لکه خبره دار چې ګوره خبره خطرناکه مخې ته پرته ده ګپ د سر نه لګوم لکه دا یقیني خبره ده منګه دا ډیر ګناهونه لکه داسې بې پرواهۍ سره کوو بې پرواهۍ سره کوو وایي مړه بس اوبه شي یاره بس داسې الله دې نه کي لکه یقین هم خو دا نه چې نشته دی که نه لکه ایمان خو لرو شکر دی الله دې د دې نه دغه کېږي خو لکه ایمان خو شته چې آخرت ری قیامت دی لکه که نه خو چې کوم هغه پرجوش یقین دی که نه نو هغه زموږ نشته هغه داسې غونده کې سړی چې بلکل سترګو ته مخامخ څه کوي ویني دا زموږ نشته لکه د دې دا ولې نشته ځکه د دې تذکرې نشته د دې موږ یو بل سره تذکرې نه کوو لکه د ورځې یو ټیم موږ دا یادو نه چې یو ورځې موږ دا د ورځې یو ټیم داسې یو 10 منټه کینو او سوچ وکړو چې یا خدای زه به مرم زه به تا ته ودرېږم ما سره څه دي زه به تاله څه درکوم څه به پیش کوم تا ته موږ سره د ورځې یو 15 منټه د دې سوچ دپاره نشته زه ځان یادوم نو لکه ځکه تاسو بختور یې تاسو به کېدی شي لکه کوئ خو لکه زه خپل ځان یادوم که نه دا ډېره ضروري خبره ده الله وایي چې د قرآن نه به فایده هغه څوک لي او تقوادار کېږي به هغه چې هغه سره فکر دی چې زه به الله ته ودرېږم که هغه کافر دی که هغه هندو دی که سیخ دی خو چې دا فکر سره پیدا شي چې زه به الله ته ودرېږم نو دی به د قرآن باندې ایمان راړي یو ورځ فایده به والي او چې د آخرت فکر ورسره نشته او دا سوچ نشته چې زه به آخرت ته ودرېږم مسلمان دی که نه خو ته یې ورته بیانوه د هغه پې اړو چروت نه خرابېږي بلکل اړوی نه چې څه دي څه نه دي نو د آخرت سوچ ډېر ضروري څیز دی یخافون ان یحشروا الی ربهم چې اریږي چې راجمع وکړی شي دی الی ربهم رب خپل ته لیس لهم نه وي دی لرا من دونه دا الله تعالی نه علاوه ولی څوک دوست ولا شفیع نه څوک مددگار یو لږه یو خبره بله کومه یو دا فکر وي سړي سره چې آخرت ته او درېږم به ورسره یو دا عقیده ده چې پلان کې صاحب شته راکاږي به مې بس دا د آخرت منل په نه منلو حساب دي ولې دی بیا هم نه سمیږي دی وی کار څه کومه که نه صاحب مې شته روغ غونته مې ځان سره څه کي راکړي څه په دې دنیا کې ووایه چې یو هلکي ځوان هلکي او د هغه پلار لاس رسی حکومت کې لاس څه کېږي رسی چې که دا زما زوی چرس کی یا خرسی آئس کی یا خرسی یا چا سره جنگو کی سوک ور کی چاله یا په چا باندې ډزو کی هیڅ خبره نه ده دا ایسی ډیسی زمونږ په لاس کې دي په یو منټ کې به را خلاص کو دا الګ بیا په جرمونو باندې اثر کوي بیا هغه وایي څه کوي پلار مې غټ سړی دی آزاد به مې کړي یو شپه به په حوالات کې وکړو او شپې ته به زما پلار چې ډېډي چې ما به شپې ته پرېږدي سوال نه پیدا کېږي دی بیا چې کمدنو په چرسو خرڅولو یا په آیسو خرڅولو اثر کوي ولې هغه وایي زما څوک شته که نه نو چې دی دنیا کې د یو سړي دا یقین دی چې زما څوک شته ما به اخلاص کی ما په جرمونو اثر نه کوي چې د آخرت باره کې لا دا یقیني چې هلته مې هم څوک شته نیکه مې دی او پلانکی مې دی او پلانکی مې دی هغه به مې اخلاص کی نو دلته به دی په ګناهونو اثر وکړي نو د دې آخرت د منلو نه منل ډېر ښه دي دا داسې دي لکه نه منل نو چې چا سره د آخرت غم دی نو الله وایي هغه ته دا ووایه چې ګوره بغیر د الله نه دې څوک خلاصولی نشي
لیس لهم من دون الله ولی ولا شفیع. چې دا دی ورته ووایي چې یو الله ته ودرېدلي او بل د الله په دربار کې څوک د الله د مرضۍ نه علاوه سفارش نشي کولی او څوک یې په زور خلاصولی نشي، نو هغه به د شرک نه ځان بچ کی. هغه به وایي چې عقیده سمول غواړي او عمل سمول غواړي، سمی بچ کیږي و په دې، نو لعلهم یتقون. هغه به تقوا اختیار کی، ځان به د شرک نه هم بچ کی، ځان به د ګناه نه هم څه کی بچ کی. ولې وایي چې خلاصېږم نو په تقوا به څه کېږم خلاصېږم، نو راشه دا تقوا اختیار کا. وانذر به الذین او يروا په دې قرآن باندې هغه کسانو لرا یخافون چې اریږي هغه د دې خبرې نه چې راغونډ بکړی شي دی الی ربهم رب خپل تعالی سلام نبوي د دې دپاره من دون الله د الله نه علاوه من دونه د الله نه علاوه ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک مینت جولای کوونکې لعلهم یتقون کې دې شي چې دې ځان بچ کړي د شرک نه. یاره جی موږ به منلی وی، ډېر ښکلی بیان شو، زمونږ شکونه ختم شو، خو تا سره چې دا خوا کې ناست دي ستاسو شاګردان دي، نو موږ د ده یو په یو مجلس کې ناسته توبه توبه تا سره چې ناست دي داسې خواران ماران د سر ناست دي او موږ خو یاره چودریان لینډلاډان داسې دې خلکو سره او په یو پلیټ ډوډۍ خوړل او بیا دې خلکو سره په یو مجلس کې ناسته زموږ نه نه کېږي. موږ له لږ خصوصي کلاس راکړه، خصوصي غونډه کې کلاس موږ له راکړه، موږ له داسې دغه او دا کسان لرې که دې سره چې موږ کینو نو لکه موږ لږ بد غونډه کې ښکارو. تاسو ته پته راځي لکه موږ داسې چودریان غونډه کې او ډېر غټ خلک یو نو داسې دي عام طبیعي خلکو سره موږ نشو کېناستی. نو کله کله انسان دی د دین د ترقۍ دپاره د داعي زړه ته راشي، د قرآن د ترقۍ دپاره د داعي زړه ته راشي چې خیر دی دا خپل ملګري به لږ ساتلی یو طرف ته کړمه او دوی ته به لږه توجه وکړم چې زه خیر دی که دی لږ څه شي ښه شي او د سړي زامن شي نو خیر دی لږه ګزاره به ورسره وکړو بیا به ورو ورو پخپله ښه کېږي. قرآن وایي چې په ګزارو یې راولي نو عمر له به ګزاري بیا به عمر له ګزاري مې راوله په ګزارو باندې او دا خپل مخلص ملګری موجوده کوا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم او ملری کو هغه کسانو لرا يدعون ربهم چې غیر را مدد کې خپل رب لرا بالغدات والعشي صبا او بیگا، یعنی هر ټیم د الله عبادتونه کوي. اصحاب صفدي او مدرسه کې ناستي سبقونه وایي. يدعون ربهم را بری خپل رب لرا بالغدات والعشي سبا او بیگا یریدون وجهه غواړي مخ د الله. دا یو ډېره لویه جمله ده خو چې کله په حقایقو کې وګورې ښه چې یریدون وجهه غواړي دی د الله مخ، بس دا د الله د مخ طلبګار دي، د الله رب العزت عاشقان دي، په الله باندې مین دي، د الله دپاره هر څه ته خیر آباد ویلي دي، دا صحیح د الله عاشقان دي. نو دا ملګري د ځانه ملرې کوه. یریدون وجهه اراده کوي دی د رضامندتیا د الله، دا د الله د رضا طالبان دي. ما علیک من حسابهم نشته دی په تا باندې د بوج د دی نه معمولي، په تا باندې څه بوج دی ستا د کوره خوري. ما علیک من حسابهم نشته دی په تا باندې د بوج د دی نه معمولي. وما من حسابک علیهم من شیء او نشته دی په تا باندې د بوج ستانه په دی باندې څه څیز، یعنی د دی د عمل ستانه تپوس نه کېږي او ستا د عمل د دی نه تپوس نه کېږي. وما من حسابک او نشته د بوج ستانه علیهم په دی باندې من شیء معمولي هم فتطردهم کو شړې ته دی لرا فتکون من الظالمین نو شی به ته د ناقدرونه او شی به ته د ظالمانو نه. نو نبی علیہ السلام نه دی شړلی ظالم نه دی. فتطردهم کو شړې ته دی لرا نو شی به د ظالمانو نه. نبی علیہ السلام نه شړلی دی او نه اراده کړې ده. الله تعالی وی ورته وی اراده هم زړه ته مراوله د دې خبرې زړه ته اراده هم فتطردهم فتكون من الظالمین کو شړې ته دی لرا نو شی به ته د ظالمانو نه. یا رب لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره. الله تعالی دې زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي، آینده کې دې الله تعالی موږ د ګناه نه وساتي.
الله رب العزت ته قرآن کریم باندې موږ صحیح پوهه کړي او د قرآن کریم عمل کوونکي دې موږ وګرځي الله تعالی دې زموږ نه رضا شي الله دې زموږ نه رضا شي صلی الله تعالی علی خیر خلقه